الشيطان الرجيم وإلى عاد منا وارسلنا إلى عاد دا عطف دي ولقد أرسلنا نوحا باندي أولني واقع باندي وارسلنا إلى عاد لقلوا من عاديان وتاخاهم مرور ددي يعني النبي ددي دا ورور ورتولي ويلشو دا مخكني كسر الشريكو يعني ورور ددي في النسب لا في الدين فنسب كي نب دين كي أخاهم يعني نبي ددي هود عليه السلام ولقلوا قال نويل هود عليه السلام يا قوم زما اعبدوا الله عبادت الله تبارك وتعالى كوي وحده يوازي دا الله عبادت كوي ما لكم نشتد تاسو لرا من إله سوك إلى غيره غير دا اللهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم پاول دا سورت کی داوی اللہ تعبدو الا الله امتوي عبادت مکوي مگر دی والله کوي نوح عليه السلام هم دا دعوت چلی الله تعبدو الا الله هود عليه السلام هم دا دعوت چلی الله تعبدو الا الله طول انبیاء امت دا دعوت چلی چی الله تعبدو الا الله نو ویل ورته هود علیہ السلام من انتم نه تاسو کافرانو په عبادت د بوتانو کې الا مگر یی مفترون منا کاذبون دروغجن یعنی صيغه د اسم فاعل د مفتریون ځان نه جوړون کې یا قوم زما هود علیہ السلام وتو یا قوم زما لا اسالکم ز سوال لكم علیه منایا للتبلیغ په تبلیغ باندې یعنی په دې رسالت باندې اجرن د تنخوا ز تنخوا نه غواړم تاسو نه ان اجری نه د تنخوا زما الا مگر علی الذی غزاد باندې دا فطرنی من خلقنی چې پیدا کړي مال را هغه ذات به ما ته اجر راکیا افلا تعقلون یا تاسو عقل نه لرئ کچره ما پس را نشي ستنخوا خو زما نه بنديږي دا طریقه د تبلیغ ده ويا قوم زما استغفروا بخنا وغاړي ربكم درقبلنا ثم توبوا بس اليه دي الله تا استغفروا توبوا دا اوامر دي او امر د پر جواب امر وی جواب امر داده يرسل السماء نور او بلیگی بری تعالی اسمان لرا یعنی باران لرا علیکم پتا سبانه مدرارن پشیبو پدرزار سرا په مطر دائم سره یعنی پیدر پی باران بغیر د تکلیف نه ويزيدكم زياد بك الله تبارك وتعالى تاسو لرا قوة شدة قوة الى قوتكم انا مع قوتكم سند قوت تاسونا يعني خپل طاقت سره بنور طاقت هم در تدر کی سړی چې بیمار وي استغفار وینو صحت ورته بری تعالی ورکیا ځواني به خشي په استغفار سره عمر به زیات شي بوډا به وي خو يعني سم قوي به وي بوډا توپ کی چې استغفار زیات وي ولا تتولوا شاگانی مگر زوی تاسو دراوڑلو د ایماننا یعنی عن الایمان د ایماننا مجرمین پالکون تاسو کی چی مجرمان قالوا نو ول دی عادیانو یهود علیہ السلام ما جئتنا تاراتل ندکړي مونږ لرا ببینه معنا ببرهان واضحه بدلیل واضح باندې علامه تقولوا باغ سچتوه پدې باندې د واضح دلیل نه دی راوړی وما نحنو نیو مونږه یهود علیہ السلام بتاریک پر خودن کې الہتنا من عبادت الہتنا عبادت د بوتانو زمونږه نپری دو مونږه عبادت د بوتانو زمونږه ان قولک من لاجل قولک د وجه د دعوت دستانه د وجه د دعوت ستانه دا نپری دو مونږه وما نحنو نیو مونږه لک معنا بک پتا باندې یا لک لقولک په قول ستا باندې بمؤمنین بمصدقین تصدیق کون ستا قول باندې مونږ تصدیق نکو ان نقولو مگر نوایو مونږه په حق ستا کی دا قومیان و یهود علیہ السلام ته فی شأنک په حق ستا کی مگر دا وایو الا اعتراك مگر اعتراك منا اصابك رسول دتاتا بعض الهتنا بعض بوتانو زمونغا الهتنا اصنامنا بوتانو زمونغا بسوین منا بجنون پسول ونتوب باندې زکه تورته کنزلی کې اغي تا تل ونتوب رسول دی بی دینانو بداویل هود علیہ السلام تا زمون بوتانو پسې خبرې کړې دي زمون د بوتانو آزار وهلې دا توی لیونه کړي الیاذ بالله غیت بویل دا ګډه وړه خبره کې قال لهم ولدي لرهود عليه السلام اني يقينا زچم اشهد الله گواګر زوم الله على نفسي په نفس خپل باندې واشهد تاسهم گواشي اي قوم زما اني يقينا زچم بريون بزار مما دا غسنه تشركون چې تاسو شریکوي د اله سره
زم داغینه بیزار یم من دونه سوا د الله نه تشرکون شریکوي تاسو من دونه سوا د الله نه دا بوتان زه د دینه بیزار یم ای قومیانو زما فکیدونی پس فریبونه جوړ کړئ تاسو مال را یعنی زما د هلاک انتم و اوثانکم تاسو او تاسو بوتان نرشي زما خلاف فریب جوړ کړئ جميعا په غونډه باندې ثم بلا تنظرون دا مهلت مرا کوي مال یعنی لا تؤخرون تاخير پکې مکوي ولا تمهلون مهلت مرا کوي راغون شي زما خلاف اني يقينا زچم توکل کوما على الله په الله باندې داسې الله ربي چې رب زما دی او ربکم او رب تاسو دی قدرت تامه د اله نه ما من دابه نشته یو زند سره ولګو په اول سپاره سره وما من دابه الا على الله رزقها مگر په الله باندې رزق داغه دی وكل ما فيه روح هرغه چې پاغه کې روح وي يقال له داب ودابه اغه ته دابه او دابتون ویل کیږي چې چا کې روح وي نو نشته دی یو زنده سر زی روح الا مگر هو دا الله تبارک وتعالى اخذ نیون کې دا یو مثال دی بناصیتها نیون کې د په مخې د سر دا غي باندې ظاهری معنا دا الله تبارک وتعالى هر سړی له پکې نه نیون کې دی یعنی فراس وي مراد دا دی نشته دی یو زنده سره مگر نیون کې دا غیر یعنی مالکها مالک دا غیر والقادر عليها قدرت لري پاغي باندې ضحاک سے معنا کوي یحییها جند کوي دي زنده سر لرا و یمیتها مړ کوي دي لرا یعنی دا ټول دابې د الله مملوک دي دا غي په اختیار کې دي ناصیه ست ویل کې ناصیتها ناصیه د مخکینی وختان وته ویا امام بغوی رحم الله وی دا لفظ عربان په هغه وخت کې استعمالوي چې د چا په ذلت سره صفت کی وی ناصیه فلان بيد فلان ناصیه د فلانی لاس کې ده یعنی دا د بل چا په کنټرول کې ده وین ما من دابه نشته یو زی روح یو زنده سر الا مگر هو دا الله تبارک وتعالى اخذ نیون کړي بناصیتها په مخ د سر داغي باندې یعنی مالکها مالک داغي دی والقادر عليها قدرت لري پاغي باندې ان ربي يقينا رب زما چې د علی صراط پلار مستقیم دی ها فإن تولوا معنا فإن تتولوا مخاطبه صيغه ده پس کچري شاو ګرځول دي د دعوت ستانه دراوړلو د ایمان نه اے قومانو اوریا او کچري تاسو فإن تتولوا پس کچري تاسو شاو ګرځولا مخاطبه صيغه ده د دعوت نه د ایمان اے قومیان ووري فقد ابلغتكم پتاکید سره رسول ما تاسو ته ما هغه رسالت ورسلتو چې لګلې شیم ز به پاغه پیغامات او رسالت باندې الیکم تاسو لرا ما ورسول کوونه منلو تاسو د رسالت دا دعوت زما شام واړولو ويستخلف ربي خلیفگان به جوړ کی رب زما قوم یو قوم لرا غیرکم غیر تاسو نه تاسو به هلاکی بل قوم بلا راولي تاسو نه بخوي موحدين بوي عبادت د الله تبارک وتعالى بکيو ولا تضرونه تاسو zarar نشي رسول اله لرا تاسو به zarar نه رسول اله لرا سمانا یعنی قدرت د zarar بنه لري چې اله لرا zarar رسي ټول به هلاکی هیڅ هم نشي کوله شینس شي ان ربي يقينا رب زما چې على كل شيء برشد باندې حفيظ من حافظ حفاظت کون کیا شاهد دی ولما جار کله چراغ امرنا من عذابنا امر د عذاب زمون دی لرا دی هود قوم د هود علی السلام لرا نجینا نجات ورکومغه هود علی السلام لرا والذین وکسان لرا منو چې ایمان راوړو معه د سره برحمت پر رحمت سره په سبب د رحمت سره وکانو 4000 نفر سلور زره کسانو دل نجات ملاو شو مننا د جانب زمونږ ونجیناهم رب کریم فرمای نجات ورکوم دی لرا د سلور زره کسانو لرا من عذاب د عذاب غلیظ من شدید سخت عذاب نرا د سخت عذاب نمو نجات ورکو دی لرا کما نجیناهم فی الدنيا لقد دیت چې مونږ په دغه دنیا کې الله نجات ورکو کذالک نجیناهم فی الاخره هم دغه رنګ نجات ورکو مونږ دی لرا په آخرت کې رب کریم فرمای وتلک عاد دغه عادیانو چې هود علی السلام ورتراغلو عادیانو جحدوا انکار کړو وتلک عاد او دغه عادیانو
هغه چې هود علیه السلام راغلی ورته جحدو انکار کړی و بیا آیات ربهم په آیاتونو د خپل وعصوا دي نافرماني کړې وه رسوله د رسولانو خپلو دې ته خو یو رسول راغلی و دا رسول جمع ولې ویلی شو یا دې دپاره جمع راغله تعظیما و تشریفا تعظیم دپاره عزت دپاره هلکه وای کنه هلکه تاسو راغلی وای یو سړي ته وای هلکه دا د ادب الفاظ دي یا تکذیب د یو رسول نه فرمانی د یو رسول دا تکذیب د ټولو رسولو دی یا دا معنا نو واسو دي نه فرمانی کړو رسول د رسول خپل وتبعوا دي تابعداري کړو په شرک په شرک کې امر کل جبار د امر د هر لوی جابر كل جبار معنا هر لوی جابر الجبار المتكبر لوی متکبر دي تابعداري کړو عنید معنا د لوی معاند چاته وي الذي لا يقبل الحق چې حق نه قبلوي اگر که پوي وي چې دا حق دی عناد کوي دي ته معاند وي عناد کوونکی واتبعوا ورولې غلې شو دی پسې واتبعوا معنا ورولې غلې شو دی پسې په هذه الدنيا په دغه دنیا کې لعنتا سولې غلې شو لعنت یو عذاب ويوم القيامه وفي يوم القيامه ورځ د قیامت کې اذن لعنو دارنګ بلعنت کړي کما لعنو په دنیا لکه څنګه چې په دنیا کې لعنت کړي شو یا يوم القيامه په ورځ د قیامت باندې لهم لعنت اخرى دي د پر یو بل لعنت بوي رب کریم فرمای الا خبردار ان عادا یقینا دی عادانو کفروا کفر وکړو ربهم درفلا کفر کړو درفلا بیا هلاک کړي شو الا بعدن خبردار لری والد من رحمت الله در رحمت الله نه خا یا هلاکن هلاکت د دی لرا لعاد د پر د عادیانو هلاکت د چا د پر عادیانو لری والد رحمت د چا د پر لعاد عادیانو د پر د عادیان سوق دي قوم هود چې قوم د هود علی السلام دي دی باندې به عذاب راغی هوا راغله په دی باندې باران په بندو او دی حرم شریف ته لاړل د باران د پاره چې دعا وکي نو دی باندې یو باد ګرم راغی اتورزي او اتورزي او شپې مسلسل دا باران چلیدو چې مخې سره دا ټول هلاک کړل د دې خو غټه غټه تنې وي 50 غزا سلوي غزا تابه قتل چې دا تنې به د دې داسې ښکارېدل لکه چې د کجوري تنې پراته دي